أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا د زاد الطالبین صفحه نمبر 9 ده او نوع آخر منها په عنوان باندې د دې احادیثو مختصر جملې را نقل کړی شوی دي او چونکې دا کتاب چې دی نو دا د احادیثو د ښوونې سره د ګریمر د اصطلاحاتو د زده کولو دپاره د مبتدي طالب علمانو دپاره ترتیب شوی دی په دې وجه باندې دا اولنی احادیث هغه احادیث دي چې دا په جمله اسمیه باندې مشتمل دي او په جمله اسمیه باندې چې کوم مشتمل دي د جملې اسمیه یوې څه هغه چې په هغې کې مبتدا او خبر دا دواړه چې نو دا یا معرفه دي معرب باللام دي مثلا الدین النصیحة دلته نوع آخر په عنوان باندې بل مضمون شروع شو په دې کې مراد هغه دی چې دا د جملې اسمیه نه هغه جمله ده چې د دې مسند الیه په جمله کې دا معرفه باللام نه ده لکه القفلة نه دی بلکې قفلة کغزوة دی داسې جملې دي نو دې باب کې یا په دې عنوان باندې تقریبا لسل احادیث چې دي نو را جمع کړی شوي دي اولنی حدیث چې 41 نمبر حدیث دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مضمون بیانوي چې قفلة کغزوة قفلة دا یو ځل د قفول نه قفلة یو د غزوة یو د قفلة غزوة معنی دا غزا یغزو غزا لتلل د کفارو خلاف جنگ لتلل دا غي د اقدام رکاوهلو د پاره د خپل کور نه وتل دیتا غزوة وی او بیا چې سړی خپل مهم سر کې او د مهم نه بیرته را رواني دیتا قفلة وی لکه قافله هم هغې خلکو ته وایي چې د یو ځای نه خپل ګروپ کې لاړ شي او بیرته خپل کلي ته واپس راځي قافله ورته وایي نو قفلة د غزا نه واپس راتلل دا داسې ثواب لري که لکه چې غزوة غزا د غزا نه واپس راتلل دومره ثواب لري لکه غزا لتلل غزا سے واپسی کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا غزوہ کے لیے نکلنے کا ہے قفلة غزا سے واپسی کا ثواب کا غزوة غزوہ پر جانے کی ثواب کی طرح ہے مطل الغنی ظلم دویم حدیث تے مطل میم تو لام داوی ټال مټول ته نن سبا کولو ته په دې وجه باندې مالدار سړی چې کله وسیي او په قرض ورکولو کې نن سبا کوي نو دا په دې قرض خوا باندې هم ظلم دی ځکه د ظلم ټکي مطلب دا دی چې وضع شی فی غیر محله د چا چې څه حق دی هغه حق سړی نه ادا کوي نو دې ته ظلم وایي نو قرض خوا خو خپل قرض کې ټیم خو دی چې په دې ټیم به قرض واپس کړي او دی وایي سبا راشه او بل سبا راشه نو دا قرض خوا ورځ دوه ورځې مخکې وروسته کول نن سبا کول دا د نورو ظلمونو په شانې یو ظلم دی مطل الغنی ټال مټول د مالدار سړي نن سبا کول د مالدار سړي په قرض واپسۍ کې ظلمن دا ظلم دی مطل الغنی مالدار کا ٹالنا ظلمن یہ بھی ظلم ہے مطل الغنی مالدار کا
कर्ज वापस करने में टाल मटोल से काम लेना जुल्मुन, ये जुल्म है। मतलुल गनी, ये टाल मटोल कवल, नन सबा कवल द मालदार सड़ी, द साहिब इस्तिताअत सड़ी, जुल्मुन दा जुल्म दे पे कर्ज ख्वा बाने। द्रेम हदीस की चकम अल्फाज जिक्र दी, सैयदुल कौम फी सफ़र खादिमुहुम। सैयद पे अरबी की वही अगी चाहता चे अगा सयादत अगा तहसीली सैयद सरदार तवई। नो सैयदुल कौम मशर द कौम पे सफ़र के हम खादिमुहुम दागी खादिमी। कौम का सरबरा यानी पकार दर सैयद द पारा चे अगा द कौम सैयद दे, नो दागा द पारा दा पकार द चे अगा द खपल देर दस खल्को खिदमत की। सिर्फ द मशरई द पारा सोक न मशर की, बल्कि अगा द कौम द खिदमत द पारा मशर की। नो सैयदुल कौम, द कौम सरदार, द कौम मशर, फिस सफ़र प सफ़र के, खादिमुहुम दा खादिम विदत भी। चूँकि अमीरी सफ़र दा द टोलु जिम्मेदारी, नो द अमीर कार दा दे چې هغه د خپل قوم خدمت کوي، نو چې دی د خلکو امیر هم شي، مشر هم شي، سید هم شي، سردار هم شي، او دی په هغې باندې صرف د خپلې مشرۍ په بنیاد باندې د هغې نه خدمت غواړي، نو داسې سړی مشري نشي کولی، لهذا دا د مشرۍ قابل نه دی. نو سید القوم مشر د قوم په سفر کې، خادمهم خادم وي د هغې، قوم کا سردار پس سفر و حضر میں، خادمهم ان کا خادم ہوگا. یعنی سید القوم کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے قوم کی خدمت کرے اور ان سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے، تو اس وقت وہ خدمت کر سکتا ہے، وہ سیادت کر سکتا ہے. سید القوم، سید القوم سردار قوم پہ سفر میں، خادمہم ان کا خادم ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چاہیے کہ ان کی خدمت کرے. حبک الشیء یعمی و یسم، حبک ستا محبت، الشیء د سشی سره، ستا د سشی سره محبت کول، یعمی ړندی سړی، و یسم او کڼی سړی. کم څیز چې د سړي خوښ شي نو په سترګو باندې بیا هغه حق او ناحق ته، خپل او پردي ته نه ګوري، بلکې څنګه چې ړوند صحیح نه وروجتی یې، دغه شانې د خپل محبوب څیز حاصلولو دپاره خپل ټول هلې ځلې ترتیب کوي. او څنګه چې یو څیز تا خوښ شي نو کوڼ سړی چې دی نو هغه څه اوري نه چې دی بل سړي څه وویل، خو چې کوم څیز یې خوښ شي نو د هغې د حاصلولو دپاره فوراً پاڅي او د هغه د راخیستو خواري کوي. نو حبک الشیء، محبت ستا د څه شي سره، یعمی ړندی سړی، و یسم او کڼی سړی. حبک محبت ستا، الشیء د څه شي سره، کسی چیز کے ساتھ تیری محبت، یعمی یہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے، وہ یسم اور انہیں گنگا کر دیتا ہے. حبک الشیء محبت ستا د څه شي سره، یعمی ړندی سړی، و یسم او کڼی سړی. بل حدیث 45 نمبر حدیث کې د علم د فضیلت خبر ده. طلب العلم، طلب مضاف، العلم مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه دواړه دا مرکب غیر مفید دا مبتدا شوه، او فریضتن اخوا بیا دا جمله بیا شوه دا خبر شو. نو طلب العلم طلب د علم، فریضتن دا فریضه ده علی کل مسلمین، د هر مسلمان. دلته په دې دی کې اکثر خلک مسلمتین ټکی هم وایي، خو کوم روایت چې نقل دی هغه صرف مسلمین دی. نو په مسلمین کې نر او ښځه دواړه راغله، نو په معنا کې نر ښځه ویلی شي، خو په الفاظو کې مسلمتین نشته. نو طلب العلم
طلب د علم فریضة فرض دی علی کل مسلمن ہر مسلمان باندے. طلب العلم علم کا سیکھنا طلب کرنا فریضۃ فریضہ ہے علی کل مسلمن ہر مسلمان کا. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ فریضہ ہے. 46 نمبر حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. ما قل کم سچ لگی وکفا خود سڑی پورا کی. ما قل سچ کمی وکفا او داغا کفافی داغا کافی اگر که لگی خیرون دا ډیر خدی مما دا اغی مالنا کسوره چه ډیر یی هو الها سڑے غافل کئی دا اللہ دا ذکرنا. ما قل وہ مال جو کم ہو وکفا اور کفایت کر جاتا ہے خیرن یہ بہتر ہے مما اس متاع دنیا سے کثرا جو زیادہ ملے وہ الہا لیکن اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے. دنیا تو زیادہ مل گیا لیکن عبادات اور معاملات میں وہ انہیں اپنے جائز حد سے آگے لے گیا. تو اس کثیر مال سے کثیر متاع دنیا سے وہ کم مال اور متاع دنیا بہتر ہے جو کم تو ہو لیکن وہ اللہ کے ذکر سے اس کو غافل نہ کر دے. ما قل سچ کمی وکفا او د سړي پوری خیرون ډیر خدی مما د اغسنه کسوره چې ډیر یي هو الها سړی غافل کی د الله د یادنا. اصدق الرؤیا بالاسحار اسحار جمع ده د سحر. سحر وی د سحر د فجر د مانځنه مخکې د ټیمونو ته چربانګ چورته وي. نو په دې چربانګي ټیم کې خوب هم شوی د سړي ذهن خالی که د ماښام نه څه په ذهن باندې ټینشني بوجي ور باندې نو هغه کوشش شوی د آرام په وجه باندې او معدې هم خپل کار کړی نو خالی. په دې وخت کې چې سړی کوم خوبونه ویني نو دا به د دې زغسن یعنی د دې ګنده خوبونو نه به پاکي نه به دا د معدې د وجې نه نه به د ټینشن د وجې نه بلکې دا به د سوچ سمجي. نو اصدق الرؤیا اصدق رشتینه الرؤیا خوب اصدق الرؤیا رویا صادقہ اصدق الرؤیا بہترین خواب سچا خواب وہ ہوتا ہے بالاسحار جو سحر کے ٹائم میں ہو کیونکہ یہ غالب ہے کہ سحر کے وقت یہ دل بھی مجتمع ہوتا ہے اور معدہ بھی خالی ہوتا ہے. تو اس وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ سچا خواب ہوگا. اصدق الرؤیا سچا خواب بالاسحار سحر کے وقت ہوتا ہے. اصدق الرؤیا رشتین خوب بالاسحار د سحر پٹیم کی. 48 نمبر حدیث کے الفاظ داری طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. طلب د کسب الحلال د ګټې د حلالو د حلال مال د ګټې د پاره وتل او پاغې پسې منډه وهل فریضة دا ذمواري د فرض دی بعد الفریضة د بلی فریضې نه وروسته. یو فریضه خو د سړي مونځ دی روژه ده حج دی زکات دی دا دي او یو دا چې ځان له رزق ګټل دا هم ته مراد شي. ځان له رزق ګټل دا هم فرض دی. خو څه خلک داسې چې په هغې باندې خپل ځان نه بلکې د نورو خلکو رزق قربانې هم فرض دی. مثلا پلار دی د بچو رزق خاوند دی د ښځې رزق دا ټول نو دا د یو فرض نه وروسته بل فرض دی. څه فرایض خدای ادا کوي خو د هغې فرایضو نه علاوه نور فرایض هم دي. نو طلب کسب الحلال حلال روزی کمانا فریضۃ یہ فرض ہے بعد الفریضۃ دوسرے فرائض کے بعد. طلب کسب الحلال طلب د حلال گٹے فریضۃ فرض دی بعد الفریضۃ رستہ د بل فرض نہ. خیرکم پتاسو کے بہترین من اغد خیرکم پتاسو کے بہترین بل حدیث نمبر 49. خیرکم خیر بہترین خیر بہتر تو ہے. خیرکم پتاسو کے بہترین من هغه سړی دی
تعلم چې علم ازده کی، تعلم تفعل، تفعل بابنا په تعلیم کې مشقت برداشت کول. خیرکم پتاسو کې بهترین من هغه سره دی تعلم چې هغه په جدوجهد سره زده کی القرآن قرآن، او بیا وعلمه او بیا دا زده کړی قرآن راولی نورو خلکو ته زده کی. خیرکم تم میں سے بہتر من وہ شخص ہے تعلم جو خود سیکھے القرآن قرآن کو، وعلمہ اور پھر اس کو دوسروں کو سمجھائے. خیرکم بتاؤ کہ بہترین من اغسڑے دے تعلم چیز دکی القرآن قرآن وعلمہ اور بیا نور خلق تے تعلیم ورکی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اس کی تعلیم دوسروں کو دے دے. حب الدنیا رأس کل خطیئت، حب الدنیا دا محبت دا دنیا، حب و مضاف الدنیا مضاف الیہ، مضاف الیہ روغ مرکب دا مبتدا شو، او رأس و مضاف کل مضاف الیہ مضاف خطیئت مضاف الیہ سره د خپل مضاف نه مضاف الیہ د مضاف سره د خپل مضاف الیہ نه دا جمله دا شو دا خبر شو د پاره د جمله اسمیه. نو حب الدنیا مبتدا شو او رأس کل خطیئت دا روغ دغه شو دا خبر شو. نو حب الدنیا محبت د دنیا رأس کل سر دی د هرې خطیئت ګناه، یعنی څومره ګناهونه چې کیږي د هغې بنیادي سبب صحیح د دنیا سره مینه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. نحب الدنيا محبت د دنیا سره رأس سر د کل خطیئت د هرې گناہ. حب الدنیا دنیا سے محبت رأس کل خطیئت یہ سر ہے ہر گناہ کا، یہ ہر گناہ کا سبب بنتا ہے، سر ہے رأس ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، 51 نمبر حدیث کی الفاظ دا شری احب الاعمال محبوب اعمال، احب بہت زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک، الی اللہ اللہ کے نزدیک. اعمال صالحہ میں بہترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ ادومها جس پہ بندہ مداومت کرے، یعنی جسے بندہ مسلسل کرے. وَإِن قَلَّ اگرچہ کم ہو. احب الاعمال اعمال صالحہ میں محبوب اور پسندیدہ عمل الی اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہے ادومها جس پر بندہ مداومت کرے، یعنی بندہ اسے مسلسل کرے. وَإِن قَلَّ اگرچہ کم ہو. احب الاعمال خوخ عملنا پنے کو اعمالو کی الی اللہ اللہ تعالی ہے ادومها چې هغه مسلسل یو ان قل اگرچہ لگی. بل حدیث 52 نمبر کی دادی افضل الصدقة ان تشبع کبدا جائعا، کبدا جائعا. کبد خیٹا گیڑا، او افضل د احب پشانے د افعل التفضیل چې دی دا د هغې صیغه ده. نو افضلو معنی الافضل، افضل الصدقة بهترین خیرات دا دی ان تشبع چې ته مړه کې کبدن ګیډه جائعا وږي، چې وږي ګیډه مړه کې. اوس دا وږي ګیډه د چا؟ نو دا ان مسلمان هم دی، کافر هم دی، انسان هم دی، حیوان هم دی. چې کوم څه ذا کبدین دی، ذا کبدین که حیوان ناطق دی او که حیوان صامت دی ټول. ان تشبع چې ته موړ کې کبدن خیټه جائعا وږي. افضل الصدقة بہترین صدقہ وہ ہے ان تشبع کہ تو بھر دے بھوک مٹھائے کبدن اس ذا کبد کی پیٹ والی کی جائعا جو بھوکا ہو. بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. منہوم مانے نہمتن مانا دا نہما حاجت، نہما حاجت ته وي، منهوم وي حاجت من، یعنی سړی د څه شي حاجت مني نو د هغې دا چلولو دپاره ډېره منډه وي. نو په دې وجه د منهوم لفظ ترجمه کوي حریص. منحومانے دو حریصان دی، دو حریص ایسے ہیں لا یشبعان
مجهول په صيغه باندې لا يشبعان چې هغه نه مړیږي لا يشبعان نه مړیږي اسے نہیں کہ اس کی بھوک مٹائی نہیں جا سکتی دو حریث ایسے ہیں جو کبھی بھی اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ نہیں جاتی وہ کون کون سے ہیں منہوم ایک حریث وہ ہے فی العلم جو علم کا حریث ہو عالم جتنا بھی عالم ہو وہ مسلسل علم میں اضافے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صفت جو ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں کہ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمائیں کہ قل رب زدنی علما موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ مجھے علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ میری جو لکنت ہے جو زبان کی وہ لغزش ہے وہ بھی اس میں آپ اضافہ فرمائیں تاکہ وہ لغزش ختم ہو جائے میری زبان کی صلاحیت جو ہے وہ سکھانے پڑھانے میں وہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے تو منہومان دو حریث ایسے ہیں لا یشبعان جن کی بھوک مٹائی نہیں جا سکتی منہوم ایک حاجت مند وہ ہے حریث وہ ہے فی العلم میں جو علم کا بھوکا ہو لا یشبع وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کی بھوک جو ہے وہ مٹائی نہیں جا سکتی اور ومنہوم اور دوسرا بھوکا وہ ہے حریث وہ ہے پھر دنیا جو دنیا کے حصول کے لیے بیتاب ہو لا یشبع منہا تو وہ اس سے سیر نہیں ہو جا سکتا منہومان دو حریث ایسے ہیں لا یشبعان جو سیر نہیں کیے جا سکتے منہومن فی العلم ایک علم کا حریث ہے لا یشبع منہ جو علم سے سیر نہیں ہو جاتا وہ منہوم اور دوسرا وہ ہے پھر دنیا جو دنیا کے حصول کے لیے تڑپ رہا ہو لا یشبع منہا وہ اس سے جو ہے وہ سیر نہیں ہو جا سکتا منہومان دو حریثان دی لا یشبعان چې نه مړیږي لا یشبعان یا لا یشبعان چې نه مړی دا دنیا هغې لره منهوم یو هغه دی منهوم یو هغه حریث دی فی العلم چې د علم حریث دی لا یشبع چې نه مړی منه د هغې نه ومنهوم او بل هغه دی حریث چې په دنیا د دنیا حریث دی لا یشبع منها چې هغه نه مړی خپل ځان د هغې نه افضل الصدقة افضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر افضل الجهاد جہاد وہی بذل الوسع فی طاعت اللہ اللہ کی تابعداری میں اپنی پوری کوشش جو ہے صرف کرنا اس کو جہاد کہتے ہیں تو افضل الجہاد بہترین جہاد کون سا ہے تو من یعنی جہاد من قال اس شخص کا جہاد ہے جو کہے کلمت حق سچی بات عند سلطان جائر ظالم بادشاہ کے سامنے بہترین جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کلمہ حق بلند کرے افضل الجہاد بہترین جہاد من دا هغه سړي دی قال چې هغه وایي کلمة حق حق خبره عند سلطان جائر د یو ظالم بادشاہ مخې ته بل حدیث نمبر 55 دی لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها لغدوة د سحر پټیم کې وتل غدوه د سحر پټیم کې یعنی ثواب الغدوة والروحة فی سبیل الله لغدوة یعنی لثواب غدوة فی سبیل الله او ثواب روحة د سحر پټیم کې د الله په د دین د غلبې دپاره وتل او روحة یا د ماښام په ټیم کې وتل خیر ډېر ښه دي من الدنیا د دنیا نه وما او د هغه څه نه فیها چې پرې دنیا کې دي اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے صبح کے وقت نکلنا تھوڑی دیر لگانا اس میں اور روحتن یا شام کے وقت نکلنا اور تھوڑی دیر اللہ کی راہ میں لگانا خیر بہتر ہے من الدنیا دنیا کی نعمتوں سے اور ما فیہا اور دنیا کے اندر جتنے بھی نعمتیں ہیں ان سب سے لغدوة فی سبیل اللہ سحر ٹیم وتل د الله په لار کې او روحتن یا ماښام ټیم کې وتل د الله په لار کې خیر ډېر ښه دي من الدنیا دنیا نه وما فیها او څه چې پرې دنیا کې موجود دي